دا قدرمنو کتونکو دا پېښور پولیس لاین دی. تاسو بالکل نیغ په نیغه دا مناظر وینئ. اوس دماکو شوه په جومات کې دننه موږ ډېر په منډه ولاړ یو لم ډزېږي. اطلاعو تر مخه تر دې وخته پورې چې کوم دی 50 پورې کسانو ژوبل شوي دي پکې. د جمع ټیم و او امدادي کاروایي هم شروع دي او دا ټول خلک راغلي دي. ویل کېږي چې یاره امدادي کاروایي شروع دي، پریس مرګرین دي، امبولانسونه هم را روان دي. خو دننه میډیا ته لا د پرېښودو دغه نشته. دلته کې دا دې ګاډو کې چې کوم دی ټول زخمیان وړي ځای په ځای چې کوم دی څومره امنیتي ځواکونه دي دغه هم راغلي. تاسو وینئ دا خو لا پوره اطلاعات لا نه دي راغلي مخې ته چې یاره څومره پورې کسان په دې کې زخمیان دي. کتونکو تاسو ته بیا یو وارزو یم دلته کې د پېښور چې کوم سکرټریټ دی په هغې کې پولیس لاین دی او په هغې کې بمي چاودنه وشوه او په هغې بمي چاودنه کې تر 50 پورې کسان زخمیان دي. سر څو زخمیان دي؟ 50 پورې. او د مړو شمېره څه شته؟ مړه پکې څه شته جي؟ ښه دا ویل کېږي چې یاره خدشه دا ده چې په دې کې مرګ هم شوي، خو دغه لا کنفرم معلومات نه دي. تاسو دا بالکل نیغ په نیغه دا کتلی شئ. موږ تاسو ته نیغ په نیغه اطلاعات درکوو چې یاره د پېښور په پولیس لاین کې تر اوس وخته پورې د اطلاعاتو مطابق 50 کسان چې کوم دی هغه زخمیان شوي دي. پولیس راغلي دي دغه رنګه چې څومره امنیتي نور ځواکونه دي هغه هم راغلي دي. تاسو کتلی شئ زموږ شا دغه راغلي دي، امبولانسونه روان دي، زخمیان وړي. دغه تاسو وګورئ هغه امبولانس کې چې کوم دی زخمیان یې یوړله، دا نور ګاډي مو ورپسې روان دي. اوس دغه اطلاعات نشته چې یاره دغه څو کسان دي، څه کسان دي، عام خلک دي که پولیس دي. تاسو ته زه دغه ښیم دا تاسو کتلی شئ کتونکو دا زخمیانو تعداد چې کوم دی دلته کې ویل کېږي دا چې دا زیات دی، خو تر اوسه وخته پورې دغه اطلاع نه راغلی څومره کسانو په حق باندې رسېدلي دي. بلکل تاسو ته موږ نیغ په نیغه دا ښایو د امبولانسونو کې دغه زخمیان راوړي. تاسو کتلی شئ دغه دی دغه ټول ویجوال تاسو کتلی شئ. تر اوسه وخته پورې دا خبره یا نه ده کنفرم شوې چې مړه پکې څومره دي. دلته کې سکیورټي فورسز چې کوم دی هغې هم دغه وایي چې تاسو لږ شاته شئ. نو موږ به کوشش کوو چې ډېر مخکې لاړ نه شو، ځکه چې دا کې بیا خدشه ظاهرېږي چې دویمه بمي چاودنه چې کوم دی هغه هم پکې کیدی شي. موږ تاسو ته نیغ په نیغه دا معلومات درکوو. دغه رنګه که موږ وګورو نو تر اوس وخته پورې د دې پېښې ذمهواري لا هېڅ یو وسله وال کتونکو یو وار بیا تاسو ته ووایو چې موږ دې وخت کې دا پېښور چې کوم سکرټریټ دی په هغې کې چې کوم پولیس لاین دی دا د هغې وداني ده، د دې ځای نه ښکاري. او دلته کې دننه چې کوم جومات دی په هغې کې بمي چاودنه شوې ده چې په هغې کې د اطلاعاتو مطابق تر اوس وخته پورې 50 پورې کسان زخمیان شوي دي، یعنې ژوبل شوي دي. دلته کې دا څونه مرستندویه ادارې دي که ریسکیو 1122 دي، الخدمت والا دي یا پولیس دي، نور امنیتي ځواکونه دي، هغې هم ځانونه را رسولي دي او دغه امدادونه چې کوم دی جاري دي او زخمیان راوړي او هسپتال ته یې رسوي. تاسو ته بالکل دغه نیغ په نیغه چې کوم دی حالات دغه ځای نه کتلی شئ. موږ مخکې نه ورځو ځکه چې امکان دا دی چې یره دی چې یاره دویم بمي چاودنه پکې چېرته ونشي. دغه تاسو وینئ دغه زخمیان چې کوم دي دا دې وخت کې علاج کوم چې د پېښور لوی روغتون دی هغې ته وړل کېږي او هلته کې علاج معالجه جاري ده. خو زه تاسو ته بیا ووایم چې یاره تر دې وخته پورې هېڅ قسمه له داسې ده مړو اطلاع لا نه ده راغلې. دا نورو غټ ګاډي چې کوم دي هغه هم ورسېدله. د غټ ګاډي مطلب څه دی؟ امکان دا دی چې یاره دوی امداد به راغلي یا زخمیانو شمېره زیاته وي. موږ به تاسو ته دغه بالکل نیغ په نیغه ښایو. موږ سره اوسئ قدرمنو کتونکو. که موږ هغه سپاټ ته لاړو یا موږ چې دا پولیس افسر را سره خبرې وکړې هغه موږ تاسو سره شریکوو.